قامي جرګه نن شروع سوله 11 اکتوبر دی نو دا جرګه خو ډیر انتظامات ورته سوي وو ډیر مطلب هغه منډې ترنډې ورته سوي وې ډیر محنت سوی وو بیا حکومت پر دې پابندي ولګوله دا یې کل عدم کړلو دا یې مطلب له لیسټه وایستل حتی چې وزیر داخله دا اعلان وکړي چې پاسپورټ به هم در بلاکو او شناختي کارډونه به هم در بلاکو هغه مفتي منیر شاکر ورته ویل و ستا شی دی ستا خپله خوښه ده کې بلاکه یم ستا خوښه ده کې خلاصه یم ستا خوښه ده ولې د 1980 کاله مخکې پاکستان وو موږ پر دغه خاوره پراته وو دا زموږ کور د پلرو د نیکهګانو نو زما د پلرو د نیکهګانو پر مځکه زه پروت یم که ته ما شناختي کارت تا راکړی و زه نه وم درغلی نو چې تا راکړی و نن کې ته بلاکه یې پر دواړه سترګې بلاک پروا نه لري مې شناختي کارت دی دې دپاره چې بلاکې کې دا اوس عجبه خبره شروع سوله یعنې که دا ما چې ته لږ ښه سرغړونه وکړې دی ستا شناختي کارت در بلاکوي او ته نه یې په خبر چې کله یو زوی بابا عاق عاق له کور یې پسې واخلي دا زوی بیا ولاړ سي د اکاګانو کره که اکاګانو بیا د پلار د دشمنانو کره هلته ناست دی بیا پلار په ډبرو ولي ته نه یې خبر په دې خبره باندې دا ته و دې خبرې ته مجبوره کوې چې پاسپورټ در بلاکوم شناخت کارت در بلاکوم داسې داسې به وکړمه بیا به ته دا یا دا خبره نه ده دا فطري خبره ده که ته ما له کوره شړې زه خو به یو کور لره ځم که ته پر ما لاس پورته کوې نو زه خو هم د چا لاس نسم که بیا نه نسمه دا ستا له لاسه پیښه ده دا مسله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي بدترین حکمران هغه دی چې هغه ظالم وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سختترین عذاب الله پاک و هغه حکمران ته ورکوي چې خپل پر حق له ما غواړي موږ رعایا او ما ته زما و ستا حق نه راکوي تاسو به دې خبره پوهېږئ ما او تا چې په دې وطن کې اوسېږو موږ ته د روزګار ترتیب را کړی ما او تا ته د بجلۍ و د ګیس ترتیب را کړی دی 1 روپۍ ګټمه او 2 روپۍ ټیکس راڅخه اخلې نو ولې نو ستا حق پوره دی ستا د بچیانو قریبانو عزیزانو ستا هغه د مړه سر لا هم خپلې پیسې معلومې دي زه ژوندی یم بچی مې د لوږې مري بچی مې د تندې مري بچی مې له یخ مري بچی مې له ګرمۍ مري مجال دی که تا و ما ته حق را کړی دی ولې د الله رسول فرمایي چې بدترین عذاب د هغه حکمران دی چې کوم خپل حق پوره غواړي او د رعایا او حق نور کوي دوی ټولو ته پوره حق رسېدلی دی و ما او تا ته یوه ذره شی چې دی هغه رسېدلی نه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای که چیرې یو ظالم حکمران په داسې حال کې مړ سو د بخاري او د مسلم حدیث دی که یو ظالم حکمران په داسې حال کې مړ سو چې د ظلم کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا جنت پر ده حرام دی حرام نو چې جنت پر چا حرام سي نو بیا به چیرې ځي دوزخ لره به نه ځي دا هغه ظالم حکمران لکه نن زما او ستا د وطن چې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم حکمران چې زما د امت سره د خپلو رعایاو سره نرمي کوي یا الله د هغو سره نرمي وکړه او کوم حکمران چې د خپلو رعایاو سره سختي کوي دا د بخاري او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي یا الله د ده سره دغسې سختي وکړه دا پیغمبر علیه السلام فرمایي له ما سره سختي کوي د وطن سره سختي کوي د رعایاو سره سختي کوي ظلم کوي ناجایزه کوي خپل حق دې پوره ویوړی زما پر حق دې ډاکه ووهله بیا ملامت زه یم بیا ملامت زه یم خو بیا هم الحمدلله الله لره دې حمد وي بیا نن اجازه ورکړه چې تاسو جرګه کولی سئ او جرګه کوو دا جرګه څه د وطن خلاف پروګرام نه دی چې یاره زه به د وطن سره بغاوت کوم زه به داسې دا منم چې پلانه زه به ستا باغي یم تا زما بچی را ووژي زما لور دې را ووژل زما کور دې را ونړوئ زما کور دې را ړنګ کوئ نو زه به ستا سره دغسې بدي کوم نور د وطن سره زموږ جنجال نه دی وطن زموږ کور دی هېڅوک خپل کور په ډبرو باندې نه ویلې نو الله پاک دې زموږ دغه چې کومه جرګه ده الله دې کامیابه کړي مولانا صاحب د دې حمایت وکړي ټولو پاټیانو والا د دې حمایت وکړي خو تر ټولو لویه ستړې به زه در وښیم عزیزانو لویه ستړې د پښتنو پر کور دا برابره ده چې موږ اختلاف تباه کړلو موږ اختلاف تباه کړلو پښتانه یو نه لاس ځایه تقسیم سوي دي په مختلفو نومو باندې څوک وایي زه باچا خاني غواړم څوک وایي
نه عمران خانی پکار ده، څوک وایي د خان شهید سیالي پکار ده، څوک وایي یا نظام اسلامی پکار دی. باچا خانانو ته نشنلیانو ته باچا خانی ونه رسېدله، پیټیایي والا ته عمران خانی ونه رسېدله، پښتونخوا والا ته د خان شهید سیالي ونه رسېدله، ما وارو ملایانو ته نظام اسلامی ونه رسېدی. ګر په خپلو غمو اخته یو. هر سړی بیا په مټ کې داسې خلک شته د یو ګیلې په توګه خپله پارټۍ جلا کړې ده. اوس په دا یې سر نه خلاصېږي چې دا زه جلا سوم، ته جلا سوې، یا بل جلا سوې، ستا څه خیال زه حق راوړلی سم دې وطن لره؟ ما او تا تر ګریوانو سره نیولې دي، ما او تا د بله څه حق غواړو، ما او تا تر اوسه خپله نه دي سره تسلیم کړي، د بله څه ما او تا حق څنګه غواړو؟ دغه جرګه رابلل سوې ده، په ډېر ښه انداز رابلل سوې ده، د قانون د آیین مطابق رابلل سوې ده. یعنې که چیرې دا غوښتنه د حق قانوني او آییني نو بیا یې نه غوښتل ګناه نه ده. زه حق نه لرم، زه په دې وطن کې د اوسېدلو حق نه لرم، بېروزګاره یم، بیکاره یم، د لوږې خودکشي کوو او ته به ګرځې، ته به خپل کاروبارونه راته کوې، د دنیا ټیکسونه به زما پر سرو اخلي او ته به خوشحاله یې. ورسئ وګورئ څومره په عربو نه په کربو روپۍ زموږ د پښتنو نن ورسئ په سوو کنټینران چې دي هغه ولاړ دي، نه یې پرېږدي، د ورځې ټیکس را روان دی، په 100 روپۍ یو شی اخیستی دی، هغه شی نن دلته په 1500 روپۍ پروت دی او په بازار کې په 50 نه خرڅېږي. دا چا وکړو دا رقم؟ دا له ما سره چا وکړلو؟ موږ به خپل اختلاف ختموو. منم زه خپله دا د پی ټي ایم ملګرو ته وایم، ما ته ډېر په ښه انداز دعوت را کړی و، خاص کر مشر منظور پښتون، زه ډېر کورودانۍ وایم، الله دې ژوندی لري، آباد لري، شاد لري، غمخوره دی بالکل د خپل ملت د خپل قوم د خپل وطن. خو خبره داسې ده، زه اکثره ملګرو ته دا وایم، د علماو خلاف خبرې مه کوئ، د جهاد خلاف خبرې مه کوئ، او د وطن د بغاوت خبرې مه کوئ. دا درې خبرې د مابین ځه وباسئ، انشاءالله انشاءالله کامیابي به ستا په لاسو کې نه، ستا په لمن کې الله در واچي. دا زما ودی ته دا یو ډېر لوی مطلب هغه یو په خواست ورته وایم، په زارۍ ورته وایم، په خپلو کې جدایي مه راولئ. علما پر خپل کار پرېږده، طالبان پر خپل کار پرېږدئ، جهاد والا پر خپل کار پرېږدئ. د هغسې مطلب هغه بیا به زموږ ته پریشاني نه وي. که ته پر سټیج ودرېږي یو سړی هغه ټولو علماو ته بد وایي، نو بیا د علماو همدردي د سره کېږي؟ نه کېږي، قطعا نه کېږي. د آیین مطابق، د قانون مطابق پر دا ځکه حق غوښتل، دا ما او تا ته الله او رسول د آیین و قانون د پاکستان قانون د حق ما او تا ته را کړی دی. موږ دعاوې کوو الله دې دا جرګه کامیابه کړي. الله پاک دې دغه جرګه د مسلمانانو دپاره، زموږ د وطن د پاکستان دپاره، خاص کر د پښتنو دپاره یو خوږ زیری وګرځوي. الله پاک دې د دښمنۍ زیری نه ګرځوي، الله پاک دې د جنګ و د جګړو زیری نه ګرځوي. اوس هم 4 کسان پکې شهیدان سولو. حکومت ته موږ په ټینګه دا وایو چې هر شهید ته جلا معاوضه ورکه، که څوم 1 ارب روپۍ ورکې د دوی کور په دا 1 ارب روپۍ باندې نه آبادېږي. کم سے کم د خپله بدنامي چې د هغه ټوله که، کم سے کم زما سره همدردي وکړه، همدردي به کوې، همدردي به کوم. ګورې زما لاسونه تړلي دي او ستا لاسونه خلاص دي او بیا هم زه ظالم یم. زما لاسونه دي شاته را تړلي او ستا لاسونه خلاص دي، سره د دې چې ستا سره هتیار در سره دی، بیا هم زه ظالم یم، بیا هم زه بد سړی یم. راسه د جهان پر منافقانو، راسه د جهان پر کافرانو فیصله وکړو چې زه ملامت یم که ته ملامت یې، ملت ملامت یې او که ته ملامت یې، حکمران ته ملامت یې که دغه انسانان ملامت یې. الله پاک ته زموږ وطن نه راخرابوي، الله پاک ته دغه جرګه کامیابه کړي. چې کوم څوک ورک دي الله پاک د خپلو کورو لره جوړ او روغ راولي. ها که د قانون و د آیین خلاف جرګه یي، قانون د آیین خپل حق غوښتل نه غواړو، دا حق ورسره نه غواړو، قطعا نه غواړو. د آیین او د قانون په چوکاټ کې دا خبرې در سره کوو. دا زه چې بار دا خبره کوم، دا به بیا زما بیان خلک ټوکړې کې یو تورې به راواخلي، د خپل مقصد دپاره به استعمال کړي. د آیین او د قانون مطابق حق غواړو، که د آیین او د قانون مطابق نه غواړو، دا حق استی مبارک. پوه شواست؟